ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو خدای بخشا د سورة الحجرات شپږم آیات ما تاسو مخکې تلاوت ک د اختر د ورځې بیان دا ډیر اهم او ډیر ضروری بیان دا او ما تقریبا دا پورا د رمضان میاشت بلکې دغه نه اول په دې خبره سوچ کاوه چې کوم هغه موضوع ده چې هغه باندې سړی د اختر پر ورځې خبره وکي. د نن سبا حالاتو په تناظر چې د موږ چې کوم خپل پوزیشن دا دغه مد نظر رکھتے ہوئے دې خبره مشته ډیر زیات ضرورت تا چې موږ یو داسې معاشره یو داسې کمیونټي هغه جوړ کو چې کوم دا دغه پیغه انداز موږ واړو چې دغه باره چې الله جل شانه فرمایي چې اے مسلمانانو اے مؤمنانو کتا سودا سے وکو نو پټول عمر پټول زندگی با پخپلو کارو باندې پښیمان نه. دوستانو یک او شاید تاسو ته بزنن بیانوي ان شاء الله کوشش ودا کوم چې پیغه خبره باندې مونږ جان سره پوي کو او کچېره موږ دا یک او د قران پاک لفظ دا زدکو او دا پخپل عمل پخپل زندگی چراولو نو الله جل شانه دې خبره ګارنټي مشترکي چې په زندگی چې کم کار زکو پیغه کار وز پښیمان نه او زب سباتا نقصان ته نه مخ کو. د سورۃ الحجرات دوم نام سورۃ الاخلاق والآداب دا چې په دې سورۃ چې الله پاک نشیان مشتشولی دي چې اے مومنانو دا نشیان تاسو کا خپل کو نو تاسو با یو بهترین زندگی یو خوشاله زندگی جوړسی. خو چون کې ټیم صرف نیمه غنټه دا لہذا اغه نو وړ شیان باندې خو زه خبره نه سکوای زب صرف په دایې کې یو پوینټ باندې تاسو ته خبره کوم. په دې صورت چې الله پاک پنځه ورته مؤمنانو ته خطاب کړای دا یا ایها الذین آمنو اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړای دا دما په وحدانیت باندې اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړای دا دما په ربوبیت باندې اے هغه خلکو چې تاسو زو واحد لا شریک منلای اے هغه خلکو
چې تاسو ز خپل خالق او رازق ګڼلای نو تاسو ته زه یوه خبره کوم دا خبره تاسو د ما ولا ومنو خبره څه ده الله فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ کچره یو فاسق تا ته یو خبر راړي او تا ته یو کیسو کی نو خبره فورا ممنا خبره باندې فورا اکشن ماخلا پیغه د خپل رد عمل اظهار مکوا بلکې اول دا کار وکا فتبینوا دغه خبره تحقیق وکا خبره پس پالپوټ وکا چایا دا خبره رښتیا دا که درواغ ده دې خبره چې کوم بنیاد دا غل کم جنه ده دا خبره لکم جی راغله دا چارا وړه ده دې خبره چې حقیقت ستا او کا نه نو د نن تقریر موضوع دا صرف دا یک یو ټکی دا فتبینوا څه مطلب کیږي دی و ان شاء الله تاسو ته تفصیل بیانو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق کچیر تاسو ته یو فاسق یو خبر راړي فتبینوا تاسو دغه تحقیق کو دغه پالپوټ کو اول بل قرآن پاک نه موږ پوښتنه وکړو چې فاسق چاته وایي او دلته الله جل شانه یو طرف ته مؤمنانو ته خطاب کوي چې یا ایها الذین آمنوا دې وجه چدا عام خلکو ته یا ایها الناس الله پاک دلته نه ذکر کړای چې کافر او مسلمان ټولو ته خطاب ده نه صرف مؤمن ته خطاب ده مؤمن د پاره دا شی ولې ضروری ده چې هغه د دیوی خبره پالپوټ کوي هغه د پیوی خبره باندې جان پوي کوي دغه وجه دادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نه وډار صدقه نه جان بچکا نن سبا الفاظو چې ورته وایي چې مؤمن سره پنګا ما اخلا کيو سړی چې ایمان دا لغه سره ته رزق ما اخلا غه سره پنګا ما اخلا غه سره ته مقابله ما کوا ولې چې مؤمن د غسترګې د خپل سترګې نه بلکې د ایمان تقاضا دادا چې هغه کم شي ته ګوري هغه د الله په سترګو غشي ته ګوري د مؤمن غوږ هغه د خپل غوږ نه بلکې هغه چې اروي هغه د الله په غوږو باندې اروي د مؤمن زبان خپل نه مؤمن په زبان چې کوم خبره کوي هغه د الله په زبان دا خبره کوي ولې چې مؤمن رښتیا وایي مؤمن درواغ نه وایي مؤمن غیبت نه کوي مؤمن غلطه خبره نه کوي مؤمن شکنجا نه کوي مؤمن رد بد نه ژغېږي لہذا الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو تو ولې دور کمزور آئے تو ولې دور ضعیف الایمان تا ولې دور عقیده کمزور ده چې چا چتر ته ویلا بیا غد پښتو نقل دا چې سړی ته ویلا چې غوړ د سپي وړای بیا د چوکړه سړی ته ورته چې غوړ د سپي وړای بیا د چکول بیا په سپي پسې پرېدل ادا نه کول چې د خپل غوښ خو ګورجر پورستا کنستا نو الله فرمایي چې دور بیوقوفی دور نادانی ته خو مؤمنه تا چې خو ایمان ده تا خو خپل رب منلای تا خو په ما باندې خپل عقیده ده نو مؤمنه تا شان سره دا خبره لایق نه ده چې چا چتر ته ویلا بس بیا ته په هغه طرف باندې منډه وایي بیا دا تحقیق نه کوي چې یا دا خبره رښتیا ده او که دا خبره درواغ ده او الله فرمایي چې دا خبره چا تر راوړه دا خبره فاسق راوړه فاسق چاته وایي فاسق موږ هغه سړی ته وایو چې کوم د کبیره ګناهونو مرتکب سړی کبیره ګناهونه موږ ظاهر طور سره دا غنو چې شراب دی زنا دا غلا دا درواغ دی خو درې باندې 50 نمبر چې کومه کبیره ګناه ده علماء دغه فهرست لیست جوړ کړای دا درې باندې 50 نمبر چې کومه کبیره ګناه ده دغه دا چې یو خبره واروي او دغه خبره تحقیق تا نه کړای فورا دا خبره ته بل چاته وکي الله جل شانه په قران پاک کې فرمایي چې فاسقان دا هغه خلق دي از تلقونه بالسنتکم
وتقولون بافواهکم ما ليس لكم به علم وتحسبوا هینا وهو عند الله عظیم. الله فرمایي چې د دیو خلکو مثال داسې ده چې یوه خبره لا په غوږ باندې پریوتې نه ده چې د خبره فوراً په ژبې باندې باره وویسته. استلقونه بألسنتکم. الله فرمایي چې په غوږ او په خولې چې خو بیا یو 4-5 ګوتې فرق ده، خدا سړی دوره جلتی کوي چې کومه خبره ده ته په غوږ باندې رااله نو د فوراً په ژبې باندې خبره مخته وباسله بل ته وکړه، بغیر د دې نه چې دا تحقیق وکړي، دا جان پوه کړي، دا د خبرې مصدر معلوم کړي، منبع معلومه کړي، سورس معلوم کړي چې دا خبره راغلی له کوم ځای نه ده. خو الله فرمایي چې دا خبره چې دا تاسو کوو دا تحسبونه هینا، دا خبره تاسو ته ډیره اسانه ښکاري، دا خبره تاسو ته ډیره وړه ښکاري. وهو عند الله عظیم. خو الله فرمایي چې دا کار دا د الله تر مخ دا ډیر لوی کار دا ډیر عظیمه ګناه ده. دوستانو نن که موږ سوچ وکړو نو رښتیا وایو چې د موږ خپل حالت دغه صدا کنه ده چې خبره مو سمه اورېدلې نه وي. دا اوس بیګا شپه خو شکر د شوه بله شپه موږ ټوله شپه ویښه تېره کړه، یو ټلیفون به رالی ویلی به چې جی موږ کلي چې خو 13 ګواهان دي چې وکړو مال خدای مو وساته. موږ تر ته ناست یو خالي دوره چوک رایسو چې کلمر ته تېره کړو چې موږ د عیده اعلان وکړو. شپه مو تېره کړله صاحب چوک نه راغه، بل به ټلیفون وکړه چې 5 کسه خدا د ما سره ناست دي، 12 کسه نور دي، زه خالي یغو ته اطلاع کوم. مال خدای مو وساته زر راجو خالي دوره وار دی چې ګواه تر دغه جر ورسېږي، نوره د ډزونه تیار دی، سیرن تیار ده، موږ ویښ ناست یو. خو دوستانو نه ګواه و نه میاست وه نه چو نه چو، خو تاسو به اورېدلي او ویلي به مو یا شاید چې ګیلې به مو کړي چې موږ ملګان عید نه کوي، تر پیزو پورې عید راغه، تر پلانکي جي راغه او په پلانکي جي دا. خو پرون موږ ته پته ولګېدله چې نه په پیزو چې عید وه، نه په شباس خیل چې وه، نه په دیرې چې وه، نه په کلاچي چې وه. دوستانو الله فرمایي چې تحسبونه هینا، دا خبره تا ته ډیره وړه ښکاري چې تا څرنګه یو خبر واورېده او فوراً تا خبره په زبان باندې راولې. وهو عند الله عظیم. خو دا خبره د الله تر مخ ډیره لویه ده. ولې چې بل آیات چې الله فرمایي چې ای انسانا ته دا مه وایه چې تا نه به پوښتنه نه کېږي. ان السمع والبصر والفؤاد، اتا غوږ، اتا سترګې، اتا زړه، اتا زبان، قیامت چې به دې ته الله ته حساب ورکوي. قیامت چې به الله ته دې جواب دی چې تا په سترګو څه کتلی و، تا په غوږ کومه خبره اورېدلې وه، تا په زبان باندې کومه خبره کړې وه. او بیا د هغه خلکو چې کوم فاسق او فاجر دي دغه یو بل علامت الله پاک بیانوي. خدای پاک دا وایي چې یو داسې خبره چې دغه دو خپل خبر نستا، په هغې باندې دو خپل کنفرم نه دي، د تحقیق نه ده کړی او دا خبره بل ته کوي. او موږ غیرتیان ډیر یو، موږ ځان ته ډېر کلک مسلمانان وایو. که څوک تر تو وایي چې و درواغجنه درواغ وایي، غلط خبرې کوي، په دې موږ جګړه کوو. خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درواغجن چاته وایي؟ کفا بالمرء کذبا. د یو سړي د درواغجنوالي لپاره دا خبره کافي ده چې یوه خبره څرنګه واورېدله فوراً خبره بل ته وکړي. یعنی موږ خو دا وایو که نه چې درواغ به سره جوړوې، بیا به یو سټورۍ جوړوې، بیا به یې وایې، بیا که تر پورې ښکاره سله، بیا به پسه خلک وایي چې درواغجن ده. رسول الله صلی الله فرمایي چې نه، دا خو ډېره اوږده خبره ده. درواغجنولو لپاره یا یو سړی چې جھوټه ده هغه دپاره صرف دا خبره کافي ده چې ان یتحدث بکل ما سمع، چې واورېدل نو فوراً خبره بل ته کوي. دا تحقیق نه کوي چې دا خبره رښتیا ده که دا درواغ ده. دا خبره چا ما ته راوړه، یو کیسه مې اورېدلې ده او ډېره صحیح عالم دا خبره کړې ده چې وجي چې 14 ګواهان تېر سله، د عید اعلان وسه چې کله سبا نو خبره شروع سله چې دا ګواهانو درواغ ویلي دي. ویله چې خیر پولیس ته راپورټ وسه، ګواهان سره روغوښتل، چروې غوښتل،
نو پولیس والا یو ډبه ورتله چې وای چې میاست کتل وکنه ویل چې نه جماعت خو پلان کی ویلا هغه چې ډبه ورتله چې ماته خو پلان کی ویلا ماته خو پلان کی ویلا خیر چې هغه ودانی کسته ورسله هغه ورتله چې خو خلکو دغه سویل بیا نور خو نه خبر خبره مو سر خلاصيږي کنه نو چې کومه به تحقیق خبره ای به بنیاد خبره ای دغه سي مفتی مختار الدین صاحب د الله زمدای لري هغه په خپل کتاب چې یو واقعا لیکل دا چې یو سړی ته چاو ویلا چې پلان کې تا ورور مړکا سګه په پوروک د توپک واخستله سیخ لاړه دس جگہ سړی مړک چې واپس کور تراله چې کور تراله ورونه ټول کور چې ناستو نو ورته ویلې چې نه ته خودل ته ناسته ورته چې هم بیا چې دی چې ما خو پلان کا مړکنه ولې دې مړک وای چې دغه سي چارته ویل چې ته مړ کړل نه خدای دې پستر ګوډون کا خدای خو سړی وګوري په کور چې ورونه یو سړی پښتنه وکي نو مفتی صاحب وایي چې هغه جوړه ډیره په مشکله باندې موږ چو لکه د شلکه کچوره په دوره موږ جوړه وکړه دوستانو نن سبا دا شای د موږ په دینی مسایلو چې ډیر زیات تا کم خلک چې فیسبوک استعمالوي کم خلک چې سوشل میډیا سره استعمال دا دغه نه زدا درخواست کوم چې نن سبا مسائل نن سبا خاص کر احادیث نن سبا د رسول الله صم د قبر تصویران د رسول الله صم د کور تصویران د امهات المؤمنین د کورونو تصویران دا په فیسبوک باندې عام خلک تقسیموي د رسول الله سلام کپڑے د رسول الله سلام چپلې مبارکه خو دوستانو په دې چې هیڅ قسم حقیقت نه دا یاد ولرو کله ها یو حدیث بل ته م فارورډ کوا چور پورې چې د یو عالم نه تا دا کنفرم کړي نه چې دا حدیث رښتیا ده او که درواغ ده الله دې او خلکو ته جزای خیر ورکي اما چې کوم خپل یو کمیونټي دا کوم خپل خلک دی هغه ما په دې پوي کړی دي نو چې کله دا سه میسج راځي دوی اول ما تر واسطه چې دا میسج صحیح ده که غلط ده نو تقریبا دا وشماره چې سلو چې یو دو میسجان بداسي چې هغه صحیح نور ټول به بنیاده او وجه چې نن د اسلام دشمن آدمه کلچر ها تباہ کوي آدمه مذهب ها تباہ کوي آدمه عزت ها تباہ کوي آدمه دین ها تباہ کوي او زه دوره پستر ګډون دي زه دوره بیوقوف مال جانه جوړ کړه دا چې ما دا ویر دي چې زه خو مؤمن یم او مؤمن ينظر بنور الله هغه فراست هغه د الله له طرف یو نعمتي مؤمن ته دوکه ته چرنګ ورکه مؤمن دوکه کې دي چرنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن لیو غار نه دوا ورته نسی چی چلای یو غار دغه ته غوته ورګډ کړه اندر نه چی وچی چلے نو رسول الله صلی فرمایي چې کچېره پتا چې ایمانی د ایمان علامه دا چې د غار ته دوباره ته غوته بیا نه غړې خو کچېره د سړی چې ایمان نستا نو دا به دوباره بیا دا دوکه خوري او دا به دا ټکر خوري مورنن بار بار ولی په وی خبره دوکه خورو بار بار ولی موږ دوکه کیږو بار بار ولی مشتدا ضرورت پیښې چې موږ به سبا ته معافي غواړو موږ دا وایي چې سوري مان غلطي وسله دا سکار موږ ولی کوو چې سبا ته به زب پښیمان یم الله جل شانه فرمایي چې کله یو فاسق تا ته یو خبر راړي او د سړی ته خبر راړون کې ته فاسق ولی ویل دي فاسق ځکه ورته ویل دي چې لکه ما تاسو ته ویل چې درې باندې 50مه کبیره ګناه دا کومه ګناه ده دا هغه ګناه ده چې وا خبره صرف تا واروي دا بغیر د تحقیق نه خبره ته بل ته مخته ورسه او چې کوم سړی د کبیره ګناه مرتکب ده دغه فاسق ویلای شي او الله جل شانه فرمایي چې اے مؤمنه تا دې پاره خو ما ایمان خوش کړای ده تا دې پاره خو ما دین خوش کړای ده اسلام خوش کړای ده وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے مؤمنه تا دې پاره خو زه کفر نه پسنداو گناہ نه پسنداو او فسق نه پسنداو ته ما کافر جوړېږه ما فاسق جوړېږه ما ګناهګار جوړېږه دا شیان تا دې پاره ما خوش نه دي دا چوک وایي دا الله رب العزت چاته وایي ما او تا ته وایي حبب الیکم الایمان الله فرمایي چې اے انسان تا دې پاره ما ایمان خوش کړای دا تا دې پاره کفر فسق او عصیان دا ما تا دې پاره نه دي خوش کړي ولې فاسق چاته وایي فاسق هغه سړی ته وایي چې هغه د الله د رحمت نه بهر وتلای دا ان سلخ عن رحمت الله
چې کوم سړی د الله د رحمت نه وتلی د باره دغه سړي د فاسق وایي. دا فاسق چې کله تا ته خبر رسوي دا دوه طریقې، یو خدا چې دا چغلخوري پیژنو. چغلخور چېشته وایي؟ نه پیژنو چغلخور. عربي چې نمام ورته وایي، نمیمه. چغلخوري دغه ته وایي چې د یوه کس نه یوه خبره واورېده، هغه خبره هغه سړي تا بارې چې وکړه یا ښه یا بده، خو دا سړی فوراً تا ته رایسي د یخ سړي خبره تا ته ورسوي چې پلانکي خان تا بارې چې دا ویله دا ویله دا ویله. دوستانو دا دوره غټه ګناه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه شیان داسې دي چې هغه تاسو ډېر معمولی ګڼو، خو دا دوه شیان د قبر د عذاب سبب ده. یو د وړو میتازو نه جان نه ساتل او یو چغلخوري کول. چغلخور سړی دغ باندې الله د رحمت د جنت خوشبوئی هم حرامه کړې ده، او چې کوم سړی چغلخوري کوي د یوه خبره بل ته رسوي نو دا الله پاک د خپل رحمت نه باصلی ده. بلکې دلته به تاسو نه زه بیا پوښتنه وکړه چې دا بجلی د الله نعمت ته که نه؟ لږ جواب راکوو چې بیا لږ ما زړه تم وي چې په خبرې پوهېږو، لا ویښ ناست یو، که خوبونه د راغلي دا ټایم به روزانه واده و، خو بیا به خیر ده، بیا به زه خپل لګیا یم. بجلی د الله نعمت ته که نه؟ دا بجلی وولټیج چې پوره وي دا د الله نعمت ته که نه؟ دا سړه خوږه خوږه هوا دا د الله نعمت ته که نه؟ باران د الله نعمت ته، خوږ موسم د الله نعمت ته، دا جمعه ته چې شک شل ایر کنډیشنان لګېدلی وای، ښه ساړه ناست وای، دا به د الله نعمت و. د موږ کورو چې خوښۍ وای، د موږ من چې اتفاق وای، اتحاد وای، د موږ امن وای، سلامتی وای، دا ټول د الله رحمتونه دي که نه دي؟ خو دې نه موږ ولې محروم یو؟ نن موږ بجلی نسته، اکستا هغه داسې ده چې په قاعده نه چلی. نن د ګرمۍ نه سړي ساه خیزي، ولې؟ دا الله چې دا موږ باندې لمر تود کړی دا الله په دې نه ده قادر چې دا موږ ته خوږ موسم راکړي؟ نن په دنیا کې څومره علاقې دي چې په هغې چې واورې پرتې دي، په هغې چې موسم برابر ده، په هغې چې خوږې سړدیګانې دي، په موږ باندې ولې دا سختي ټیټه ده؟ دوستانو د بخاری شریف یو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چغلخور سړی دا بدبختی ده. دا څه شی ده؟ بدبختی ده. لا تنزل الرحمت علی قوم هو فیهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم قوم چې په کم قبیله چې چغلخور موجود ده، الله په یخ قوم باندې خپل رحمت نه نازلوي. دوستانو ولی ګلې کوو موږ، ولې وابډې دفتران سوځوو، ولې بجلی ټرانسفورمران په کاڼو ولو، ولې په افسرانو پسې شکنجا کوو؟ موږ ته خو خپل پیغمبر فارمولر ښولی ده چې اعمالکم عمالکم، چې کومې تا عمل ده هغه د تا افسر ده. ولې موږ دا ګلې کوو؟ نن راسه چې زه او ته دا اتفاق وکړو چې د چغلخور سړي خبره به زه نه اروم او خپله به چغلخوري نه کوم. ولې مسله دا ده چې یو سړی غیبت کوي لګیا ده، هغه خو ګنهګار ده، خو تر هغه نه زیات ګنهګار هغه کس ته چې کوم دا غیبت اروي. تاسو به داسې لیونی چیرې هم نه کتلی چې هغه دیوال ته ولاړې او د خلکو غیبتونه کوي، خو غیبت سړی پسه کوي چې هغه ته ارویدونکي میلاو سي. که یو سړي ته ارویدو ول کس نه میلاویږي، ایو سړی د بل غیبت شروع کی، خالی دا ورته وایي چې وروره معافي وکړه دالې تر سنبال سمون. ولې ګنهګار یې؟ ولې چې که ته اروې خوند خدا اخلي، کلیجه خدا ټنډه کوي، تا په زړه چې نفرت پیدا کېږي، غصه پیدا کېږي، د هغه سړي عزت تا په سترګو چې کمیږي، د یو مسلمان توهین تا په زړه چې راځي، نو تا ګناه تر یو سړي نه زیاته ده. دغسې چغلخوري نن چوره خویندې په کورو ناستې دي، نن چوره زنانه پلار په کور ناستې دي، نن چوره رشتې خرابې دي، نن په کورو چې چوره بدګمانۍ پیدا سلی دي، نن صرف د ټلیفون په کال باندې ښځې ته طلاق میلاویږي، نن د وروره د ورور ترمنځ تعلقات نسته، د خوره د ورور ترمنځ سلام نسته، د اختر مبارکۍ نسته. که تاسو ته پته نه وي خو هسې به خامخا وایو راسو چې زه تر وشو، نام په نام تر وشو، په کور تر وشو. خدا دوستانو رازونه یې
ولې چې موږ زړونو ته د سلام چې د خلکو دا مشکلات موږ ارو خلکو په مشکلات موږ خبرېږو د خلکو پر دوا کوو خو دوستانو بل طرف ته که موږ د خپل معاشره د خپل کمیونټي علاج په خپل نه وکړو نو بلې هیڅوک نشي کولای په ما باندې مسؤلیت ذمہواری حاکم راځي چې تر څوره پورې د ما حد ده د کور سربراه باندې ذمہواری تر کوم حد راځي چې څوره پورې د کور ذمہواری ده الله فرمایي لا تلهکوا اولادکم اموالکم اولادکم تاسو خپل مالونه خپل اولادونه مهلا کو هغه جهنم ته ماستو د خپل اولاد ذمہواری په ما ده د علاقې چې کوم افسر ده ولی دوره کمزور کان کا کچا جوړیږي چې وسړی بخپل مقصد حاصلولو د پاره دنه فائدې حاصلولو د پاره ور بس ډونګه بچا بارے چې بلګیای بیا به افسر او ذهن جوړ کې چې ها دا خو د ما مخلص تا او دا بل خو یو سربراه ولی دا دوره کمزور جوړ سي چې هغه خپل دا ابیلیټی نه چې هغه تحقیق وکي هغه بل سړی روغاړي چې ورور راځه دا سړی ماته تا بارے چې دا ویله اې دې چې حقیقت تا یو ور خدا جرأت وکړو یو ور خدا خبره رښتیا ته وباسو همیشه د پاره هغه دروازه بند سي دوستانو ان جاءکم فاسق بنبأ کيو فاسق ته یو خبر راړي اول دغه خبره الله فرمایي فتبینوا تحقیق وکا پښتنه وکا خدای عقل درکړای دا فهدیناهم نجدین الله فرمایي چې ما ته 76 شولې دي بد متر شولې دي بل دوستانو د زندگی یو فرموله جوړه کو ان شاء الله زندگی بربدوار تکو فرموله دا چې هر شي ته لشکو وخت ورکوا ولې چې وای چې وقت सबसे बड़ा उस्ताद है वक्त एगैत عربی چې چوي دهر او الدهر د الله نام ده چې کله ته خبره د دماغ د بالکل شارټ اخري ایو خبره تا ته ډیر زور درکې نو مستقبل پیغمبر هغه جاه شولای دا چې ناشته چک سو درېږه چې ولاړې دوه قدم واخلا په دې پله چې پروته چینا یو ګلاس وبو پرتی دی او دوه غړپ وبو صرف وکا او صرف دوستانو نور هیڅ مکو 18 سکند وقفه ده چورا 18 سکند لش کو برداشت وکا لش خاموش سا 15 سکند چې به تا چې کوم ایموشنل دي اتا چې هغه کوم بالکل ته پیک طرح سیدلای آشا ډاون سی دغه 18 سکندو چې موږ تباہی جوړ کدا 18 سکند ته صرف لش کو برداشت وکي 18 سکند بعد به تا دماغ بالکل په خپل ځبان دي تا ته بلش کو خبر اشکارا سي چې هي دا خدای وساته لکنه ما باپ چا چاره کړي وي اکثر ما چونکه خپل ویب سټ هدا آیډیل لایف او ډیرو خلکو سره کنسلټنسي کاری په کور چې د خور د اورور جګړای بیا چې ما ته کله وایي چې بای داسې کیسه ده داس خبره ده نو زغه ځن کی ته وایي چې خانه دا وایي چې تا د خور باره چې څه شکایت ده نو وایي چې ما خور دا کوي شل قسمه کې سیر وګڼي بیا زور ته چې دا تا په خپل کتلی دي کتا ته چرنګ پته ده نو غلط ما ته دا وایي چې مجھے دوستوں نے بتایا ہے جواب چاہیے چې مجھے دوستوں نے بتایا ہے چې ما تخپل ملګرو ویل دي بیا زور ته ملته خو ډېر ستر بے غیرت نه ته یک سړی ته ملګری وای چې هغه تا په خور پسې لګېدلای دا او د تا خور یو منټ یو سکند دا ابزرو کوي لګیا دا ته دا سړی خپل ملګری غني او دا جغل خور یا دا فاسق چې الله فاسق ورته ویل دا ته یو خبره کوي بے بنیاده تراس خپل کور چې خور سره چینه چې خوره ما ته پلان کې دا خبره دا سکړه د لشکو ما په دې خبره پوهه چې د خبره حقیقت څه ده تا چې دوره ایمان نستا پتا چې دوره جرأت نستا دلته یکدم غزنکا غسی چې ها خبره خو صحیح ده اخر ما دوست نه ده دغه سه دوستانو یو کس به چا خاون ته لګي د شج باره چې خاص کر خپل رشتہ دار چې شج د دا وکړه مور به زوی ته لګي چې شج د دا وکړه زوی غریب له دوبۍ نه راځي امارات نه برایسي ایوی میاشتې چوټي داسې خلق ما کتلی دي چې کور ترایسي درې مرسته یا هفته نه بعد واپس راځي نظر کې اوله وای چې بس شجه ته طلاق ورکړه زه واپس رالم
ورته طلاق ورک مور دار ته ویلا خور دار ته ویلا ورندار دار ته ویلا ورور دار ته ویلا پلان کې دار ته ویلا زوی بتلای په سبق پسې پلار ته بدل ته ډونګه 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 یو سړی لګي پلار چې دا ایمان نه چې د زوی نه خو پښتنه وکا یو سړی خپل زوی له مدرسې نه خالی په دی وجه باندې سارکړه او هغه زوی غریب زړل چې زج پلار وته له قدم بنو واخلې چې دا د سبال مانجنه پاتو نو زه پراله ما ورته چې نه دا 365 دن چې دا نور منجونه د کړي دي کنه ویل چې پته نسته بیا مو ته چې کم سړی تا دا جاسوسي کوله چې بدخ تاریخ باندې دال جمع پاتو خو یخته ود دا ویل چې نور منجونه کړي دي کنه اخر انسان د کپاته څه چوسله نو دوستانو خپل کمیونټي خپل سوسایټي خپل معاشره نن د اختر وجدا نن د خوشی وجدا موږ بنن دا عهد وکړو چې یا الله موږ به د خپل کمیونټي داسې جوړو چې موږ د تا د رحمت اهل جوړ سو موږ بل د خپل سوسایټي نه معاشره نه آسړای باسو چې د غل وجنا ایتا رحمت په ما باندې نو وریږي موږ به د خپل کمیونټي نه هغه سړي خپل بندو چې د غل وجنا ایتا بران ز مستحق نه یم ایتا د موسم ز مستحق نه یم ایتا د نعمتو ز مستحق نه یم د اختر روز هغه روز دا چې پدې چې الله پاک تاسو دلته چې ناستیو چلمون جو کو دلمانځنه بعد به خطبه ارویدل واجب دی خطبه نه بجو نه د خطبه نه چې کله ته چګېږي نو الله له طرف اعلان وسی قوموا مغفورین لكم اې د ما بندگانو تاسو خپل مزدوري وکړه خپل کار مو وکړه اوس په اجرت چې تاسو بالکل مطلق مغفرت ورجو تاسو ما بخښلیو دوستانو چې د الله بخشش ماته ملاوسی الله ما معاف کی بیا دغه نه بعد په کار دادا چې زه بیا خپل جان باندې سوچ وکم چې بیا دوباره زه د الله د رحمت نه خپل جان محروم نه کړم په دې خبره تاسو سر خلاص الله پاک فرمایي کچېره ته د فاسق خبره اومنه نو ته به دا سکار وکې چې فتصبحوا على ما فعلتم نادمین چې کم کار ته وکې کم ایکشن یا ریاکشن ته واخلې په یغ باندې وته پښیمان او دا سکار بدل الله صلی الله علیه چې بیا ودیغه پټای نکیږي الله دې مستاس ټولو ته توفیق راکړي الله دې مستاس ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي اوس به دوستانو المنج کوو المنج به تاسو ته پته یي چې 2 رکعات المنج ده او 2 رکعاتو چې په اول رکعات چې 3 تکبیرونه یي په 2 رکعات چې 3 تکبیرونه یي نور خو 2 رکعات المنج خو به درجی کاغه نه درجی خو خالی تکبیرونه دي تکبیر ها او صفونه برابر صفو ته چې ګیرو صفو چې من چې جامه پرېږدو صفونه بالکل متصل بار به خلک ولاړی چې هغه ته ځای وسی او نه ته ډیر آسان ده چې 2 رکعات د دل منځ کوو